बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د یو نوي پروګرام سره زه مشال خان خبرې وکړو د غیر قانوني افغان کډوال کوم چې وطن ته واپسی کوي د غي خلاف کریک ډاون شروع شوی دی د ترخم بارډر بندیدو سره تجارت هم ډیر متاثر شوی دی اوس چې کوم کریک ډاون شروع شوی دی د تاجرانو دا وینا ده چې موږ ته د نور مهلت راکړي زموږ کاروبارونه او زموږ کورونه دلته دي دې نه علاوه دا هم ویل کیږي چې کوم خلک واپس وطن ته روان دي نو هغوی سره معیشت ډېر متاثره کېږي او بیا خاص کر د خیبر پښتونخوا دلته کې تعلیمي ادارې دي طبي مرکزونه دي کاروباري مرکزونه دي یا دې نه علاوه رهایشي علاقې دي نو هغه ټول چې دی ورو ورو سنسانه کېږي په دې به خبرې کوو موږ سره په پروګرام کې سید کبیر علي شاه موجود دي کبیر ویلکم مهرباني ډېره موده پس کبیر غیر قانوني افغانیان چې روان دي اوس د 10 جولای ډیټ پر کلیک شوی دی څه وایي تاسو آیا دې نه بعد هم دې ته مهلت میلاویږي څنګه ځکه چې دا ډیډلاین دې ته د تیر کال نه را روان دی میلاویږي دا تلي کله د یو زیبه کلمو خو په دې حیران یو دا تاریخونه تاریخ په څه تاریخ خو تللی دي که نه تاریخ په تاریخ مونږ اورو تقریبا ډېر لرې به نه ځم او نه به ډېر شاته ځم خو د دې تیر شوي یو کال خبره به زه تاسو ته وکړم چې په دې کې دغه غیر قانوني افغان مهاجرین چې کوم دي یا تجارتي خلک چې کوم دي چې کوم دوکانونه دي دې ته به مخکې هم تاریخ ورکو چې تاسو په فلانکي تاریخ باندې دا ستاسو اخرنی ډیډلاین دی تاسو خپلې کډې خپل کاروبارونه راغونډ کړئ تاسو لاړ شئ بیا به هغې وویل چې یاره موږ د حکومت نه اپیل کوو چې موږ ته لږ شانتې مهلت دې نور راکړلی شي لکه په دې یو کال کې تقریبا شپږ ځل دې ته تاریخونه ورکړلی شو چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ خو در اوسه پورې چې کوم دی نو ما نه دي کتلی چې دې کاروبار راغونډ کړي تاسو بوډ بازار وګورئ هماغه رنګې آباد دی تاسو د نوتیې بازارونه وګورئ هماغه رنګې اوس چې کوم دا کریک ډاون شروع شوی اوس هم بوډ بازار کې خلک شته دی اوس هم شته دی بوډ بازار که څوک وایي چې نشته نو زه یې لاس نیولی بوځم ورته یو دوکان ښیم چې دا دوکانونه دي او راشه دا وګورم زه صرف دا وایم مشال چې لکه تاسو څنګه خبره وکړه که نه چې تاریخ یې ورکړو 10 جولای بیا یې ورکړې ده نو 10 جولای ورکړې ده خو آیا 10 جولای نه بعد په دې باندې به کریک ډاون کېږي یا په دې باندې به قانوني کاروایي کېږي دا سټریکټ خو مخکې مو ورکړلی شوی و که موږ د صوبې خبره کوم نو صوبې خبره ورته یوازې نه کوم وفاق لخوا هم په دې باندې نوټس جاري شوی و 13 ځله چې بس دا اخرنی ډیډلاین دی او دې نه بعد به چې کوم دی نو موږ په دې باندې قانوني کاروایي کوو ایکشن به پې اخلو که څوک نه ځي او هغه به ګرفتاروو ډیپورټ کوو پوره یو کیسې دي ګوره زه یو خبره کوم که نه ټیک ده افغان کډوال چې کوم غیر قانوني دي هغه نه ځي هغه خو ځان له ایشو ده که نه خو زموږ سیسټم دومره کمزوری ولې دی لکه تاریخونه ورکړلی کېږي وباسي یې نه دا کمزوري په کوم ځای کې ده دا کوم ډپارټمنټ دی چې هغه دومره کمزوری دی یا خو د دې نوټس ورکولو دومره زور نشته دی زه به دا خبره وکړم ځکه چې د وفاق لخوا دغه نوټس جاري شوی چې دا 10 جولای چې کوم دی نو دا اخرنی ډیډلاین دی دا به هم تیر شي کبیر په خیبر پښتونخوا کې هم دا ډیټ امپلیمنټ کېږي یا نه دا صرف وفاق طرف نه دومره سختي ده نه دا په صوبه کې هم شته دی په صوبه کې هم شوی دی خو مشال زه خبره دا کوم چې دا 10 جولای به هم تیر شي دومره ورځې پکې نه دي پاتې یو څو ورځې دي که نه دې نه بعد به بیا پاکستان په کوم مخ باندې وایي چې یاره یو بل ډیډلاین ولله بدله چې کوم خلکو کورونه دي کاروبارونه دي نه دي پکار چې دې ته لږ نور مهلت میلاو شي نو همدغه زه وایم مشال چې مهلت یې مخکې م ورکړی وي او لکه دوی اوس بیا وایي چې موږ ته د مهلت راشي که نه مطلب ټایم دې راکړي چې موږ خپل کاروبارونه راغونډ کړو زموږ چا سره پیسې دي موږ پسې د خلکو پیسې دي دا داسې په یو څو ورځو کې نه ختمېږي نو دغه مهلت او دغه تاریخونه دا خو پاکستان د افغانستان خلکو له څومره ورکړي دي دې په دې یو کال کې وګوره چې څومره ډیډلاین یې دې له ورکړي دي د وړوکي اختر نه پیله خبره درته کوم پروژه کې دې له تاریخ ورکړو بیا ویل چې اختر دی اختر نه بعد شو بیا ورپسې غټ اختر رالو بیا غټ اختر تیر شو اوس ورپسې اخرنی ډیډلاین 10 جولای رالو لکه تاسو ماته دا ووایئ چې دوی نور څومره مهلت غواړي د 50 کاله راسې نه دلته په پاکستان کې ژوند کوي بغیر ډاکومنټس زه په خپله چې وایم چې زه افغانستان ته ځم نو زه به ویزه وهم زه به ډاکومنټیشن خپل کلیر کوم نو هله به ما په ترخم بارډر باندې اخوا پرېږدي که ما سره ډاکومنټیشن نی نو زه نشم تللی یا کبیر دلته بل یو دا دی چې آیا د پاکستان چا د ملک نه ښکاري که څنګه خبره ده چې افغانستان غونې ځای ته که موږ ځو نو ان اوټ لپاره موږ ته مسټ ویزه هم پکار ده پاسپورټ باندې هر څه بټ هغوی چې راځي نو هغوی به سمپل ډایرکټ پاکستان اصل کې ډېر زیات نرم ملک دی زه به دا ووایم لکه دې نه اندازه کېږي که نه خو اوس پاکستان سختی کوي نو بیا د افغانستان خلک وایي چې د پاکستان موږ سره د مېرنۍ مور سلوک کوي لګیا دی کله چې دا 50 کال دي ساتلي وو بلکې اوس هم دا په پاکستان کې دي لکه تاسو ماته وایي په نورو ملکونو کې چې تا ته یو ځل تاریخ درکړي چې ته په پلانکي تاریخ ځې ته بیا پاتې کېدی شي په نورو ملکونو کې په یو قانون هم نشي پاتې الټه دې هلته کې در باندې جیل هم تیر کړي هغې نه بعد د ډیپورټ هم کړي لکه سزا هم درکړي او ډیپورټ دې هم کړي
دلته په پاکستان کې دا خوشنصیبي به زه د افغان کډوالو یا د افغان تجارتي خلکو وایم چې خوشنصیبي ده چې لکه تا سره دومره نرمي کوي تا ته دومره په مینه محبت باندې وایي چې برای مهرباني تاسو خپل ملک ته لاړ شئ. کبیر دلته کوم ورو غیر قانوني افغان چې کوم کډوال دي هغوی ته خو زه ډیډلاین ورکړلی شي پای سختي راشي خو دلته چې کوم خلکو هغوی ته په دوکانونو کې ځای ورکړی دی کورونو کې ساتلی دي نو تاسو ته نه لګي چې ټولو ناول هغوی خلاف ته قانوني کاروایي پکار ده. په دغه ځای کې خو مال افسوس راشي چې لکه زمونږ حکومت افغان کډوالو پسې خو منډې ویله یادې ټیک شو هغوی ګرفتارۍ یا هغوی له ډیډلاین هم ورکوي خو که چیرې زه په خپل علاقه کې یا په خپل کور کې دوی له ځای ور نه کړم نو دا مهاجرین به مجبوراً خپل وطن ته واپسي کوي او ځي به خو که زه دوی له ځای ورکوم پناه ورکوم نو بس هغوی خو به دلته پاتې کېږي. زه دا حیران یم چې زمونږ حکومت ګوره زه یو خبره کوم اکثر مونږ وایو که نه چې حکومت اقدام اوچت کو دا وکړو هغه صرف در ویډیو در مخه پورې چې نن یې په پلانکي نوشهره نه دومره کسان اوچت کړه نن یې چې کوم دی سوات نه دومره کسان اوچت کړه نن یې د پلانکي کیمپ نه دومره اوچت کړه بای کیمپونه ته پرېږدې دا ته راشه په بازارونو باندې سټارټ واله چې ستا کوم مین بازار دی ته بورډ بازار نه سټارټ واله ته صدر کې نوتیې نه سټارټ واله ته شوبه بازار نه سټارټ واله بیا ته راشه تاج آباد ته راشه ټول چې کوم ګډ دی که نه د افغان مهاجرینو کیمپونه دي هلته سټارټ واله خو بیا غریبه کورنۍ دا وایي مهاجرین خبره کوم زه به د هغوی اواز هم اوچتوم هغوی دا وایي چې حیات آباد ټول ډک دی د افغان نه آیا هغه مالداره دی هغوی سره پیسې دي ځکه یې نه وباسي لکه داسې مهاجرین شته په حیات آباد کې مشال چې د هغوی خپل کورونه دي او انلیګل دي خپل کورونه دي او انلیګل دي پته نشته چې دغه کورونه دي اغشتې څنګه دي یا خو د چا په نوم کړي دي خو په کار خو دغه چې ته سټارټ د دغه خلکو نه والې که نه نو ته راځې زور راوړې پولیس والا هم ولاړې په لاره کې که یو مهاجرین را روان یو هغه ګیر کو ښه کار شته نشته مهاجر یې ښه یا خو دا نه پیسې راکړه دنیا دې سیټ کړه 10 جولای چې کوم کریک ډاون به شروع شوی دی خلاف 10 جولای ورکړل شوی دی آیا دې کې به چې کوم حیات آباد کې څنګه تاسو خبرو کا دا خلک به مباسي یا نه هغوی دپاره رعایت دی یاره مشال زما خو اول دا خیال نه دی چې دا 10 جولای نه پس به دې کریک ډاون شروع کړي زما خو خپل خیال دا هم نه دی ځکه چې په دې یو کال کې مونږ هم ډېر تاریخونه وکتل چې تاریخ بدل شو ما ته خپل حکومت هم دومره زورور نه ښکاري چې کبیر اوس به راشو دلته که مونږ په پېښور کې خاص کر ګورو که مونږ کاروباري چېرته ایون بورډ بازار ته یا داسې بل ځای ته لاړ شو نو مونږ ته ټول ښکاري چې زمونږ کوم افغان وروڼه دي یا ایون مونږ خویان دي چې کومې دي په کورونو کې د هغوی بزنس وګورو یا دلته چې کوم افغان هلکان دي سړي دي هغوی بزنس روان کړي ویل کېږي دا چې خیبر پښتونخوا معیشت ډېر زیات متاثره شوی د هغوی تګ سره تعلیمي ادارې دي طبي مرکزونه دي یا دې نه علاوه کاروبارونه دي کورونه هغه کوي ویل کېږي چې دا رو رو سمسانه کېږي آیا دې کې څومره حقیقت دی دې کې خو هېڅ شک نشته مشال که مونږ زه تاسو ته یو لنډ مثال درکړم زمونږ پاکستاني خلک نه دی هغه په ریړۍ لګولو باندې شرمېږي شرم کوي بالکل ټیک شو که مونږ بېشکه زمونږ به تعلیم یافته کسي خو که هغه ته تا وویل چېرې نوکریانې نشته یا دا نشته نو زه لاړ شه بس بورډ بازار کې محنت کې شرم نه دي کول پکار سبزي ولګوه یا بل څه ولګوه نو په دې شرمېږي او بیا مکه پاکستاني به بهر ملک ته ځي او هلته به بوټي کري په هغې به نه شرمېږي ولې چا بل وطن ته ځي نو څنګه تاسو خبرو که افغان مهاجرین په دې کار کې ډېر زیات ماهر دي هغوی دا شرم نه کوي هغوی تاسو وګورئ چې خپل کور مخې ته به د سموسې چې کوم کړي هغه به یې لګولي د پیکوړو به یې لګولي بیا تاسو بورډ بازار کې تاسو زه تاسو ته چې څه د پاسه تقریبا 4.5 دکانونه دي په بورډ کې صحیح ټیک شو هغې کې یو ته ماته د پاکستاني دکان وښایه چې پاکستاني دکانداري ښه داسې چې څومره سبزی ریړو والی یا فوټو ریړو والی ته ماته یو پکې پاکستاني وښایه چې دا هغه لګولي دا خلک چې واپس لاړ شي کم معیشت چې متاثره شي دي خلکو سره نو آیا دا به ریکور شي کنټرول دې کې 2 خبرې دي مشال یو خو دا ده که نه چې دوی لاړ شي نو د پاکستان پراپرټي به ارزانه شي دا پاکستان ته فایده ده ځکه اوس کمې پیسې راغلي دي ریټونه دلته زه خبره کوم تاسو دلته کم افغان کډوالو چاته چې په کرۍ باندې کورونه و ځکه چې صفا خبره ده لکه مخکې به که یو کور ته په 6,000 په کرۍ میلاوېدو کله چې افغان راغلي دي نو هغه په 50,000 میلاوېږي بالکل ټیک شو اوس هغې واپس لاړه پراپرټي لاندې راغله ټیک شو کورونه ځکه چې کورونه خالي شو څوک یې نیسي نه نو اوس کور تاله په 6,000 په کرۍ هم درکړي ټیک شو یو خبره
خو بل خوا موږ ته نقصان دا دی چې کم کار به هغې کولو هغه پاکستاني نشي کولی. اوس تا چې کم مطلب د سبزی ریړې دي بس هغه هم خالي بس کچا مطلب اکه دوکه مخ ته راله خو ټیک ده، خو لکه چې څومره محنت و په هغې کې هېڅ شک نشته دی چې ښه محنت کش خلک دي، ښه محنت به یې کولو، ښه مطلب لکه کاروبار ته توجه ورکوله، هغه کار زموږ پاکستانیان نشي کولی. زموږ پاکستانیان صرف خبرې کولی شي چې خبرې وکړي او بس ووایي چې یاره مطلب پلانکي داسې وکړه زه دې داسې وکړم. زموږ پاکستاني نه ریړه لګولی شي نه بهر چېرته سموسو کړۍ لګولې او وروره ما سپین کاټن اچولی، زه په سپین کاټن کې اوس چې کوم دی نو دا شي نه کوم، بیا به راپسې سبا د تره زوی د ترور زوی خاندي چې وګوره مړه هغه کبیر خو سبا بهر د سموسو ریړۍ لګولې ده، دومره تعلیم یې کړی دا یې کړي دی هغه کړي. حالانکه شرم خو په دې کې نه دی کول پکار، حق حلاله مزدوري ده ټیک شو. نو دغه اثرات شته دی او لکه کاروبار لحاظ سره کو ګورو نو افغان چیزینو په پاکستان باندې ډېر اثرات غورځي، لکه دې کې هېڅ شک نشته دی. بس یو فایده دا ده چې کومه پراپرټي ده نو هغه به لږ ارزانه شي، کورونه چې کوم دي نو هغه به موږ ته میلو شي. پاتې شو د بارډر خبره، نو افغانیان دا ګیله کوي چې دلته کم دي تجارتي خلک چې دي. ما په خپل ولایت کې هم دا خبره کړې، هغې وایي چې یاره که پاکستان او د افغانستان خپل منځ کې د مشرانو څه تاوتریخوالی روان دی نو کم از کم عام ولس د پکې نه راښکلي کېږي. خو هغې کې یو خبره واضحه کوم مشر که چیرې د افغانستان او د پاکستان خپل منځ کې دا تاوتریخوالی وی او که نه وی، خو دا د پاکستان یو فیصله وه چې کوم غیر قانوني افغان کډوال دي یا چې ایکس وائی زیډ هر څه دي، که تجارت کوي که دوکانونه دي که هر څه دي، هغې به خپل ملک ته واپسي کوي، هغې به ځي او په کار هم ده. ځکه دا څومره ښه بیا پکې داسې هم وایي چې یاره په افغانستان کې کاروبار نشته، روزګار نشته، صحت نشته، تعلیم نشته، نو چې افغانستان ته څوک لاړ شي نو هلته به څه پیدا کړي که نه. اوس زه درته د خپل ځان خبره کومه زمونږ نه په افغانستان کې هغه فیسیلیټي نشته که نه، کاروبار هلته کې نشته یا کوم خلکو ایون مونږ جینکو سایټ ته شو دلته کوم خلکو ایجوکیشن وکړل اسلام آباد نه ښه یونیورسټیانو نه پېښور نه، هغه خلک ډیګریانو سره هلته لاړل، تاسو ته لګي چې هغوی ته به هلته کې جابز میلاو شي یا ایون فردر ایجوکیشن هغوی کنټینیو کولی شي. مشال جابز نه میلاویږي دا خبره ستاسو ټیک ده، خو تا ته پته شته چې زموږ میډیکل سټوډنټان هم د افغانستان نه فارغه شوي دلته راغلي دي، تاسو دا منئ که نه ټیک شو. زه تاله یو لنډ مثال در کوم، زموږ د بنو د ډي اے خان یا د لکي مروت یا د کرک هغه به ډاکټر دلته جوړ شي په پېښور کې او بیا به لاړ شي په پېښور کې به چېرته ډیوټي کوي، په کار خو هغه له دا ده چې مطلب ډاکټر جوړ شي چې هغه خپل دغه کې کښېني خاندان سره هلته په لکي مروت یا ډي اے خان یا دې کې کښېني چې د خلکو خپلو خلکو خدمت وکړي. نو لکه د دغه د کلي د ډاکټر جوړېدو څه مقصد شو چې ته راشې ته په پردي ځای کې ناست یې او ډاکټري کې لګې، نو که افغانستان ته دا خلک لاړ شي او دې یې آباد کړي نو افغانستان کې به څه شروع شي، که دې ځي نه او دې شروع کوي نه. لکه ګوره افغانستان خو ته اوس ته پته چې د چا حکومت ته نن سبا نو هلته خو سپینې ویلې هم نه شي ټیک شو. دغه خبره ده. پاتې شو تاسو د ښځو خبره کوم، ښځو په هر حقوق باندې پابندي لګېدلې دلته، ایون چې د هلکانو ته هم زما چې څومره دغه دی نو دا ویلې شوي چې د کیمرې موبایل به نه استعمالوئ، نو په هر شیز باندې پابندي ده. خو ګوره خپل ملک چلول دي، که دې نن نه ځي سبا، سبا نه ځي بل سبا، او اخره کې به پاکستان داسې روچت شي ورته مونږ په خپل پاکستان باندې تنقید کوو که نه چېرې لکه مطلب دوی ورته څه نه وایي، خو شاید زما په خیال چې دا 50-60 کاله تېرې کړي دي ورسره نرمي کوي، په نرمۍ وباسي. نو افغانستان خلک دې هم دا سوچ کې نه راولي چې ګینه مړه بس تاریخ عراق راشه 10 جولای د دې نه بعد هم څه نه کېږي. نو دا نه چې دا پاکستان درته الټه شي او بیا تاسو پاکستان پسې بدې راتې وایي چې موږ سره ظلم او زیاتې وکړو، نو پکار ده چې په حیا عزت باندې لاړ شي. ډېره مننه کبیر د ټایم راکول، زموږ د پروګرام ټایم ختم دی. خپل رای کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. تر نیکسټ پروګرام پر راکې ماته اجازه، تلو الله پامان.